نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم سورة آل عمران سلورم پارا یوسل دیرشتم نمبر آیت تی د دې رکو د مخکې رکو سره ربط او مناسبت دادي چې په مخکې رکو کې د صبر او د تقوا متعلق ذکر شو په دې رکو کې هم الله پاک د صبر او د تقوا متعلق ارشادات فرمایي د دې آیاتونو شان نزول داسې دي چې کافرانو با خپل د سود مال جمع کو د جنگ د پاره کم د سود کاروبار به د هغې ګټه به ایښودله خصوصا جنګونو ته او بیا د بدر په غزا کې چې کومه د کافرانو قافله بچ پاتې شوه د شام د طرف نه چې کومه راغله هغه قافلې چې کوم ګټه وکړه هغه هم د کافرانو کېښودله چې په دې باندې به موږ جنګ وکړو نو الله جل شانه په دې آیاتونو کې مؤمنانو ته فرمایي چې تاسو کافرانو ته ونه ګورئ هسې نه تاسو د کافرانو په شان د سود کاروبار شروع کړئ ځکه چې کافران د سود مال خرج کوي نو دا خو د الله سره دشمنی کول دي نو مسلمانانو تاسو د سود نه ځان وساتئ بیا په دې کې یو لفظ ذکر دی لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة د چند په ډېر زیاتو چندونو سره نو په ډېرو چندونو سره او په دوو چندو سره او په یو چند سره سیوا دا قید احترازي نه دی دا قید اتفاقي دی که لږه ګټه پې د سود کوئ که ډېره ګټه د سود کوئ ټوله حرامه د دې نه تاسو ځان وساتئ بیا الله پاک د کامیابی اصول ذکر کوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري د الله تابعداري د نیکه طرف ته توجه دا د کامیابی اصول الله پاک ذکر کوي چې مسلمانان د الله مني د پیغمبر مني او عملی لحاظ سره دوی نیکه طرف ته توجه کوي جلتی کوي نو د دوی دپاره الله پاک بیا د کامیابی بشارت ذکر کوي چې دوی دپاره وجنت عرضها السماوات والارض دوی ته الله پاک جنتونه تیار کړي بیا د مؤمنانو دوه قسم الله پاک ذکر کوي یو مؤمنان هغه دي چې هغه محسنین دي احسان کوونکي دي کم خلک دي چې هغوی ته څوک تکلیف ورسېدي ورته عفو کوي دوی د غصې په غصې برداشت کوي خپله غصه کنټرول کې ساتي غصه خپله ختموي او دویم کسان هغه مؤمنان دي چې هغوی نه چېرته ګناه وشي یا په دې باندې څوک ظلم وکړي یا دوی لګیا وي په خپل ځان باندې څه ګناه وکړي څه ظلم په خپل ځان باندې وکړي نو په داسې حالت کې دوی خپله توبه وباسي نو یو قسم د مؤمنانو د محسنینو او دویم قسم د مؤمنانو د تائبینو محسنین اول قسم او دویم قسم تائبین چې دوی ګناه وکړي د ګناه کول نه بعد دوی بیا توبه الله پاک ته وباسي د حضرت امام زین العابدین رحمت الله علیه یو واقعه دی تفسیر روح المانی په دې ځای کې ذکر کړی ده چې هغه یو پیره اودس کولو خپلې وینځې ورته اوبه اچولې د وینځې نه یې لوټه خطا شوله او په هغې سره د امام زین العابدین رحمت الله علیه مخ خوږ شو زخمی شو
ډېر زیات غوسه کې راغی چې څنګه د غوسې په حالت کې دی تسر اوچت کو فورا ورته دی د آیت وی والکاظمین الغیظ چې دی اوی نه د هغه غوسه ختمه شوله د هغې نه بعد بیا ورته دی وی والعافین عن الناس د مؤمنانو صفات دا دی چې خپله غوسه وبندي دویم چې دی به خلکو ته عفو کوي د ورته وی چې ما معاف کړي هغې نه بعد ورته هغې وي والله یحب المحسنین الله پاک محبت د احسان کوونکو سره ساتي امام زین العابدین رحمت الله علیه ورته ځه ته ما د الله دپاره ازاده کړي نو ګوره د مؤمن شان دا دی چې ده ته غوسه ورځي دی به خپله غوسه بندوي د مؤمن شان دا دی چې ده سره څوک زیاتي وکړي دی به ورته عفو کوي د مؤمن شان دا دی چې دی به احسان کوي ګناهونه به نه کوي نیکي به کوي او بیا الله پاک د دې دواړو قسمو د مؤمنانو دپاره د جنت بشارت ذکر کوي چې دې دپاره مې جنت تیار کړی دی او هغه بهترین جنت دی بل چې کم کسان توبه وباسي نو د هغې صفات الله پاک ذکر کوي چې مؤمن دی ګناه ترې نه وشوله نو دی په دې خپله ګناه باندې دوام نه کوي ګناه ترې نه وشوله توبه وباسي آینده دپاره ګناه نه ځان ساتي که وړه ګناه ده که لویه ګناه ده خو د ګناهونو باندې دی دوام نه کوي دی ځان ساتي دا د مؤمن صفت دی او که نه دی ګناهونه کوي لګیا دی نو دا ښه صفت نه دی دا بد صفت دی بیا الله جل شانه د قرآن کریم صداقت ذکر کوي چې دا قرآن کریم دا د الله پاک کتاب دی او په دې کې هدایت دی په دې کې نصیحت دی د خلکو دپاره د زندګۍ تیرولو واضح احکامات دي بیا الله جل شانه د احد د واقعې متعلق صحابه کرامو ته تسلی ورکړي کله چې د احد په میدان کې صحابه کرامو ته تکلیف ورسېده ډېر زیات صحابه کرام زخمیان شول ډېر شهیدان شول صحابه کرام ډېر زیات تکلیف کیو الله پاک ذکر کوي چې دا هو دنیا قانون دی د جنگ په دوران کې به کله یو جانب ته ګټه ملاویږي کله بل جانب ته ګټه ملاویږي که چېرې تاسو ته دلته تکلیف ورسېدو نو تاسو سره دې نه وړاندې کال په غزوې بدر کې دې کافرانو ته تکلیف نه ورکړي که تاسو کې اویا صحابه کرام شهیدان شول نو تاسو دې کافرانو کې اویا کافران سرداران مردار کړي نو که تاسو زخمیان شي نو تیر کال تاسو دا کافران زخمیان کړي نو دا د دنیا قانون دی او بل پدې کې د الله رب العالمین یو حکمت پروت دی هغه حکمت الله پاک ذکر کوي چې الله جل شانه مؤمنان د منافقانو نه جدا کی جهاد پی فرض کی بل پتا سم مؤمنانو کې او بعضی مؤمنانو د پاره الله پاک فیصله د شهادت کړی وي ناغي به شهیدان شي بل الله رب العالمین په دې سره کفر ختمي مسلمانان د الله د رضا د پاره خپل قرباني وړاندې کوي او د کفر ختمول پکې او بل الله رب العالمین مسلمانان خالص صفا کی منافقان د دوی د جماعت نه ډډه تشي نه دا د مسلمانانو د فائدې د پاره دي که جهاد په دې باندې راشي جهاد په فرض شو جهاد کوي نو په دې کې دې ظاهرا شکست هم ملو شو دام د دوی د پاره ګټه ده ځکه مسلمان که چر جهاد کې غنیمت حاصل کی او فتح و حاصل شي دام ګټه او که مسلمان په جهاد کې د کافر د لاسه شهید یا زخمی شي دام د مسلمان د پاره ګټه ده ځکه د مسلمان په هر حالت کې د پاره کامیابی او د دې مسلمان ګټه ده غزوه احد کې غارزي شکست د پاره د مسلمانانو درې اسباب چې مسلمانانو د په غزوه احد کې شکست کم ملو شو د ټول ناول سبب د دې په خپل منځ کې اختلاف یره په دې احد په دې غونډې باندې پاتې شو که پاتې نه شو عبد الله بن جبیر رضی الله عنه فرمایل چې پاتې شو نور ملګرو وته پاتې کېدو ضرورت نشته اختلاف راغی یو سبب دا ویم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق د شهادت خبر خور شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شهید شو نو په دې بنا باندې صحابه کرامو کې د شکست آثار ښکاره شو صحابه کرام کمزوري شو دا غي وجه او درې موجه داوا چې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حکم خلاف ورزي وکړه نبی علیہ السلام متویل تاسو بدلته کینی پاسې بنا دلته به تاسو خپل سنگر نه پرېږدي لیکن دی صحابه کرامو نه خطایو شول او دی لاندې کوس شول د غنیمت د حصول لپاره دیم لاندې لاړ چې نور صحابه غنیمت راغونډي منګ به هم راغونډ کو
نو په دې بنا باندې د دې صحابه کرامو د احد په بنا ګټل شوی جنگ دا په شکست باندې بدل شو. دا ظاهری اسباب د دې غزوه احد د شکستو. اول سبب د دې اختلاف، دویم سبب د نبی علیہ السلام د شهادت خبر، او دریم سبب د صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حکم منلو کې کمزوري او پاغه کې مخالفت راتل. په دې بنا باندې صحابه کرامو ته د تکلیف ملاو شو. بل الله رب العالمین فرمایي چې مسلمانانو ول استاسو څه خیال چې تاسو به جنت ته ځئ او تاسو باندې مخ کې تکلیفونه نه راځي؟ نه، دا زما قانون دی. تکلیف براولم، جهاد در باندې فرض کم. په جهاد کې به کم کسان چې منافقانی هغه به او تختی، او چې کم کسان خالص سوچه مسلمانانی هغه به جهاد کی، څوک به صبر کی، څوک به شهیدان شي. نو دې کسانو د پاره ما د امتحان ناوستو چې دا منافقان او مسلمانان د یو بل نه جدا شي. او مغه شان وا د غزوه احد په میدان کې خالص مسلمانان پاتې شول، او چې کوم منافقانو هغه دنه واپس شول د عبد الله بن ابي بن سلول رئیس المنافقین سره. بل تاسو چې دلته تکلیف د تورسیدو د احد په دې میدان کې، نو تاسو خو د دې مدینه منورې نه د بهر راتلو په وخت کې تاسو دا تمنا د شهادت نه وکړي. مشوره چې کېده چې مدینه نه بهر وځو کنه مدینه کې پاتې شو. نو تاسو دا نه چې موږ بهادری او جرأت مظاهره کوو او موږ د مدینه نه بهر وځو د احد په میدان کې د کافرانو سره جهاد کوو. نو په هغه ځای کې تاسو د مرګ تمنا کړې وکنه، د شهادت تمنا مو کړې وکنه، نو په دې باندې تاسو بیا خفه کېږئ. ما دا تکالیف به په تاسو باندې راځي، لیکن دا تاسو د فایدې لپاره. نو الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، لا تاکلوا الربا، تاسو مخری سود لرا، اضعافا مضاعفتا، اضعافا ډیر چندا، مضاعفتا په ډیر چند کړی شوی، یو چند، دو چندا، درې چندا، سلو چندا، دین زیات په ګټه باندې داسې مکوئ. واتقوا الله، تاسو یریږئ د الله نه، لعلکم تفلحون، د پاره دی چې تاسو کامیاب شئ. واتقوا النار التي، تاسو یریږئ د هغه اور نه، اعدت چې تیار کړی شوی دی للکافرین، کافرانو د پاره. واطیعوا الله، او تاسو تابعداري د الله او کوي، ور رسول د پیغمبر کوي، لعلکم ترحمون، د دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وکړي شي. وسارعوا، تاسو جلدی وکړئ الى مغفرة، اسبابو د مغفرت تا، من ربکم، تاسو د رب د طرفنا. اسباب د مغفرت سری هغه جهاد دی، فرائض دی، طاعات دی، توبه ده، دې طرف ته تاسو سبقت او وړاندېوالی وکړئ. وجنت، نو تاسو وړاندېوالی وکړئ جنت ته، عرضها السماواتو، چې پلنوالی داغي، السماواتو د اسمانونو برابر دی، والارضو د ځمکو برابر دی. اعدت للمتقین، تیار کړی شوی دی دا جنت د متقیانو د پاره. الذين ينفقون في السراء، متقیان کسان دي چې هغه خرج کوي، صدقه کوي، په سراء په خوشاله کې، والضراء او په تکلیف کې، والکاظمین الغیظ، او دی ختمون کې دی خپل غصې لرا، والعافین عن الناس، او دی عفو کون کې دی خلکو ته. والله يحب المحسنین، او الله پاک من ساتي د نیکانو سره، نیکی کوونکو سره. والذین اذا فعلوا، او متقیان ها کسان چې هغه وکي فاحشة یو ګناه، او ظلموا انفسهم، یا دی ظلم کی په خپل ځانونو باندې، ذکر الله، دی یاد کې الله پاک، فاستغفروا لذنوبهم، پس دی بخنه غواړي د خپل ګناهونو د پاره. ومن يغفر الذنوب الا الله، او څوک دی بخون کی د ګناهونو سوا د الله نه هیڅ څوک نشته. ولم يسروا، او دی همیشه والی نه کوي، علامه پاکارونو باندې فعلو چې دی کم کړی وي د ګناه، وهم يعلمون، حال دا چې دوی پیږي چې دا ګناه کار دی، ځان ته نه ساتي. اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم، دا کسان چې دی بدل دوی د پاره بخنه ده، من ربهم، د دوی د رب د طرفنا.
وجنات نو د دوی د پاره باغونه دي تجری من تحتها الانهار او چې جاری بوي بهیږي با لاندې د هغې د اونونه نهرونه خالدین فیها دوی به همیشې په دې جنتونو کې ونعم اجر العاملین او ډېر ښه اجر دی د عمل کوونکو د نیکې قد خلت من قبلکم په تحقیق سره تیر شوي دي مخکې ستاسو نه سنن صاحبان د طریقو فسیرو فی الارض پس تاسو ګرځئ فزمکه کې تاسو نظر واچوئ فانظروا پس تاسو ګورئ کیف کان عاقبت المکذبین چې څرنګه انجام د تکذیب کوونکو هذا بیان للناس دا قرآن کریم بیان دی د خلکو د پاره وهدن او هدایت دی و موعظه او نصیحت دی للمتقین د متقینو پرهیزګارانو د پاره ولا تهینوا او تاسو سستی مکوئ په جهاد کې ولا تحزنوا او تاسو غمجن کیږئ په ظاهري شکست باندې د احد په دې میدان کې وانتم الاعلون او حال دار چې تاسو اوچت ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یې نو تاسو مؤمنان یې تاسو مرتبه اوچته را خفه کیږئ مه ان یمسسکم قرح که چېرې ورسېدو تاسو ته قرح زخمونه فقد مس القوم قرح مثله په تحقیق سره رسېدلی قوم ته قرح زخمونه مثلو پشان د دي وتلک الایام نداولها او د ورځې موږ اړول کوو د دې بین الناس په ما بین د خلکو کې کله په چا باندې ګټه او تکلیف کله په چا باندې وليعلم الله الذين آمنوا او د پاره دی چې جدا کې الله پاک هغه کسان چې ایمان نوړي دي ويتخذ انسی منکم تاسو صحابه کرامونه شهدا شهیدان والله لا يحب الظالمين او الله پاک من نساتی د ظالمانو سره وليمحص الله الذين آمنوا او د پاره دی چې پاک الله پاک هغه کسان چې ایمان نوړي دي ويمحق الكافرين او الله جل شانو ختم کی کافرانو کفر لرا ام حسبتم تاسو خیال کوي ان تدخلوا الجنه چې تاسو به داخل شئ جنت ته ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او اوس پور الله پاک نه دی جدا کړي او حال دار چې نه جدا بن کې الله پاک کسان جاهدوا منكم چې جهاد کړي دي تاسو نه ويعلم الصابرين او جدا بن کې الله پاک صبر کوونکی استاد دا خیال چې مسلمانان او منافقان به یو ځای ګرځي چا چې جهاد کړي دي چا نه دي کړي دا به یو شان ګرځي چا چې صبر کوي چا چې نه دي کړي دا به یو شان ګرځي نه الله خالص مسلمانان جدا کوي د دې منافقان نه ولقد كنتم او په تحقیق سره تاسو وای تمنون الموت چې تاسو تمنا کول د مرګ من قبل ان تلقوه مخکې د دې ملاقات د مرګ نه تاسو چې اسباب د مرګ رالل تاسو خفه کېږئ ما تکلیف درته راغی تاسو مخکې د شهادت تمنا کوله فقد رأيتموه په تحقیق سره تاسو ولید دې مرګ لرا او انتم تنظرون او حال دار چې تاسو تنظرون تاسو ګورئ د اسباب د مرګ ته نو تاسو د مرګ تمنا کړې وه یعنې د شهادت تمنا مو کړې وه هغه د شهادت مرګ تاسو مخې ته راغی تاسو ویلو چې موږ مدینې منورې نه بهر د احد میدان ته وځو هلته موږ د جرأت بهادرۍ مقابله کو او د هغې مظاهره به کو نو تاسو هغه مظاهره وکړئ تکلیف درته راغی خفه کېږئ مه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين